السلام علیکم پښتنو ورونو. کله چې هم تاسې شناخت کارت بلاک سي په هغه کې وجوهات دي و یو څه وجوهاتو له بنیاد باندې تاسې شناخت کارت بلاک سي. بلاک خو د اکثرو ده اوس خلاصونه طریقه یې څه ده، څه ور بې خلاصوي او ولې بلاک کېږي. د بلاک کېدا یو دوه طریقې دي. یو دا چې ته اول واري کې اپلای ورته کوې، اول کارت جوړوي او د تا کارت بلاک سي. یو خدا ده. یو دا د تا کارت جوړ ده، لا جوړېدا بعد ته خبر سي ستا کارت بلاک شوی دی یا بلاک دی. یا وجوهات ستا وجوهات مین وجوهات دا دي چې ته یا خو نادره ته غلط انفارمیشن ورکې، یا د تا د پی او سی ای سی سی پی او آر کارت دپاره ګوتې لګېدلي دي، افغان سټیزن کارت دپاره ګوتې لګېدلي دي. هغه له مخه چې ګوتې دا یاد لرئ چې کله هم تاسې باندې ګوتې لګېدلي دي، هغه د ګوتو ریکارډ د تا نادره په سیسټم کې پروت ده. که تا په بار ملک کې ګوتې لګولي دي، هغه تر هغه ځایه محدوده دي. که ته چیرې ګوتې ولګوې دلته په پاکستان کې، هغه په هر لیول ته ولګوې، هغه شو کېږي، هغه ښکارېږي هغه ګوتې. نو دا غلط فهمي کې مه راځه چې ما ټوکن اخیستی ده، آیا د ما به ګوتې لګولې دي ښکارېږي به که به نه ښکارېږي. دا غلط فهمي کې مه راځه، ستا هغه ښکارېږي. وجوهات یې دا دي، یا خو تا غلط ریکارډ وکړی دی، تا کارت اول ورسته جوړوی دی بلاک سي، یا بیا تا غلط انفارمیشن ورکړي دي، یا د ګوتې مخکې لګېدلي دي، یا بیا وجوهات دا راځي خبر سي ته ستا کارت بلاک شوی ده. هغه دا وجه راځي تا د ادې د بابا یا د هغو کارډو ته مسله جوړه ده، هغه کارت بلاک ده. یا بیا ته یو چا په خاندان کې ننوتی یې، د خاندان والو تا ته پریشاني جوړه کړې ته بلاک کړی یې. یا بیا تا ګوتې مخکې غلطې لګېدلي دي، اوس یې ته نوی کوې پلار پورې نوم راولې، خپل پلار پورې بلاکېج ظاهره خبره ده. یا بیا د عدالت عدالت اډر سوي، یا ته فیملی کیس کې یا په کرایم کیس کې یو جرم کې عدالت له طرفه دا اډري تا کارت در بلاک کې چې یا بار ملک ته نشي ولاړ، یا دا کس ونیول سي په هر ځای کې د سکیم چې کارډ ونیول سي در بلاک کړی یې، ریډ نشان پې جوړي. دا خو سوی د بلاکېدا وجوهات. اوس بې خلاصوي سوال ته به ځې چیرې، لاره یې څه ده، طریقه یې څه ده، سټیپ خپله کوې. ته به نادره آفس ته یا نادره هیلپ لاین ته کال کوی سي په 7000 باندې به کال وکړې، هغه سره آل کوی سي چې د ما د دغې علاقې خبرې کوم، له بلوچستانه، له کې پی کې، له پېښوره، له اسلام آباد، له کراچۍ، له لاهوره. د ما زونل آفس د نادره چیرې ده، د زونل آفس نادره آل به کوې. بیا زونل آفس ته به ته ځې، هلته یو فارم تا ته میلاویږي، هغه فارم به د هغه فارم د سوال جواب په مطابق به ډکوې. په هغه کې به ټول تا ریکارډ لیکل کېږي، د تا فیملی سکول دا ټوټل د هغو نومونه لیکل کېږي، د چا شناخت کارتونه جوړ د هغه لیکل کېږي. هغه فارم به ته ډکوې، ته به د وجه معلوموې چې د ما کارت ولې بلاک دی. هغه فارم به ته په زونل آفس نادره کې جمع کوې. زونل آفس نادره به د تا وریفیکیشن در ورکوي. که د تا په وریفیکیشن کې د تا کارت خلاص کو، خو خلاص یې کو کې آی بي ته ولاړو، په آی بي کې بیا ټیم لګېږي، آی بي کې ټیم لګېږي. نایکوب کارډ هم دغسې ده، له بار ملک اورسیز پاکستانیان سکون دي، هغه په دغه طریقه باندې نایکوب کارډ دپاره دوی اپلای کوی سي. په دغه طریقه نایکوب کارډ پروسس هم دغه طریقه ده. د هغه بیا ځان ته فارم راځي، هغه فارم به ډکوي، د هغه مطابق هغه جمع کوی سي. آنلاین سیسټم شروع ده او آنلاین د نادره اپډیټس یو څه بدله کړل. اوس هغه دا بدل کړل، کله هم اوس ته کارډ دپاره ورځې، تا سره که اوریجنل کارډ و هغه به در سکین کې فوټوکاپیانې اوس نن سبا بندې سوې، فوټوکاپیانې له تا نه غواړي، نه د بې فارم فوټوکاپي غواړي، نه د تا د شناخته کارت فوټوکاپي غواړي. په هغه کې پریشانۍ جوړې سوې خلکو ته، عوام ته. فوټوکاپي به تا ورکړه، تا به نادره کې جمع کړله، نادره چې به چا اخیستې وه یا به دوی په خپله اخیستې وه، تا ته به سبا په غلط ځای کې استعماله شوه.
واردات کې استعمالیږي، یو ځای غورځول کېږي، هم هغه غلط چا سره اګریمنټ پې کوی شي، هر څه کې استعمالوی شي دوی وغواړي. نو هغه فوټوسټیټ سیسټم یې بند کړو. او بل دا یاد لرئ کله چې هم د تاسې بچیان د 1800 کلو سي نوی سیسټم نوی قانون جوړ شو، دا د 1800 کلو سي د 1800 کلو بعد 3 میاشتې تا باندې تېرې شوې، تا د خپل بچي نادره ته د شناختي کارت دپاره اپلای نه ده کړې 90 ورځې کې. له 1800 کلو څنګه دی پرسي، بیا د 90 ورځې پرس وې ته لا تر اوسه اپلای نه ده کړی، 6 میاشتې قید درکوی شي، 50 زره دې جرمانه کوی شي. ته به په دا 90 ورځې کې اندر ته یو خو بیماري له ملکه باري، بله پریشاني، سل پریشاني راځي، بغیر کسی پریشاني که تا اپلای نه ورته کړی وه. او بل آنلاین اپلای کولی شي تاسې د نادره خپل اپلیکیشن جوړ ده پاک آیډنټیټي، په هغه باندې هم تاسې مختلف سهولت یې هلته ورکړي دي، په هغو باندې هم تاسې اپلای کولی شئ. داسې لکه تاسې کارډ رینیو کوئ یا پته بدلوئ، هغه ترتیب داسې تر ډېره حده پورې په هغه پاک آیډنټیټي کې تاسې دپاره اپډیټ شته. تاسې هغه اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټالوی شئ، هغه دپاره تاسې اپلای کوی شئ. نایکوب کارډ بار ملک اوسېدونکو خلک هغه هم اپلای کوی شئ. او بل مین خبره وټساپ خو تاسې ټوله استعمالوئ، کله چې هم د نادره په حواله سره تاسې اپډیټس غواړئ چې تاسې ترلاسه کړئ، د نادره خپل وټساپ ګروپ جوړ ده، هغه ګروپ جوین کړئ، هغه آی ډي یې جوړه کړې ده، مخکې به ګروپ راته اوس آی ډیانې جوړېږي په وټساپ باندې، آی ډي یې جوین کړئ او په هغه کې تاسې مختلف کیمپونه لګېږي، په هر ښار کې لګېږي، تاریخ یې معلومي، ټایم یې معلومي، له هغه څخه فایده واخلئ. غټې پریشانۍ د نادره موږ او تاسې ته جوړې دي، نو پکار ده چې تاسې د دې شیانو فایده واخلئ. دغه سر به مې امید لرم خلاص شوی د تاسې سر به مې رسېدلی، رهنمایي به مې شوي د هغو نه چې ته د کارډ بلاکېدا به چېرته ځې. تر ټولو له مخه ته زونل افیس نادره ته ولاړ شه، فارم جمع کړه، د ده څخه وریفیکیشن وکوه. نن سبا وریفیکیشنز ته کارډ اپلای کوې ډېر سخت ده، مختلف سوالونه تر ډېره حده پورې ډېر تنګول دي. وریفیکیشن کول اوس سخت دی، که په وریفیکیشن کې هر دویم دریم کارډ بلاک کېږي، نو ته کوشش وکړه ته خپل کارډ په وریفیکیشن کې بلاک شو، ته زونل افیس ته ځان ورسوه، فارم جمع کړه، د خپل وریفیکیشن په خپله کوی شې، ما ته بل ته ضرورت رانسته. امید لرم تاسې به په دې ویډیو څخه فایده اخیستې او که فایدهمنه ویډیو وي تر خپلو پښتنو وروڼو ته یې شیر کړئ، ورسره ویډیو ورکړئ چې دوی هم واوري، فایده ځینې واخلي. موږ خو دا کوشش کوی شو چې تاسې سره ویډیو جوړوی شو، میسج درکوی شو، تاسې ډېر یاست، زه د ویاز یم، زه ټولو ته جواب نه شوی کولی، بیا دارنګه یو ویډیو درته جوړه کوم. مننه، خوشحاله اوسئ، الله حافظ.